لسم سپارہ دیار لسم رکو سورہ توبہ وم رکو لسم سپارہ دیار لسم رکو سورہ توبہ وم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنکا اللہ دیتا تا معافی اکڑی لما اذنت لهم ولتا اجازت ورکڑ دویتا حتی تردے یتبین لک الذین چخکار شوی و تعالی را اغا خلق صدقو چریختونی دی و تعلم الكاذبین او تا تخکار شوی اغا چه دروغ جندی لا یستاذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر اے محبوبتان اجازت نغواړي اغا خلق چه اللہ و پا آخرت باندې ایمان لري ان یجاهدوا باموالهم اغا دا چې دوی جهاد کوي په مالونو خپلو سره و انفسهم په ځانونو خپلو سره والله علیم بالمتقین الله ته پرهیزګاران ښه معلوم دي انما یستاذنک الذین بېشکه اجازت اغا خلق غواړي لا یؤمنون بالله والیوم الاخر چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان نه لري وارتابت قلوبهم دوی زړونه په شک کې دي فهم فی ریبهم یترددون پس دوی په خپل شک کې سرګردانه دي ولو ارادوا الخروج او که چېرته دوی نکل وتل الله ته منظور وی لاعدوا له عدة بیا به دوی سامان تیار کړی په تیارولو سره ولکن کرها الله بعثهم الله دې دوی پاسېدل خوښ نه کړل فثبتهم پس دوی په خپل سستۍ سره پرېښو وقیل اقعدوا مع القاعدین ورته وفرمایلی شو کښېنئ هغه ناستونکو سره لو خرجوا فیکم که چېر دی تاسو سره وځي ما زادوکم الا خبالا بیا به تاسو ته نقصان نه سوا څه نه تر رسوي ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه او که چېرته تاسو ته راشي نو لټول کوي ستاسو په منځ کې د فتنې وفیکم سماعون لهم او په تاسو کې د دوی جاسوسان موجود دي والله علیم بالظالمین الله ته ظالمانو ښه پته ده لقد ابتغوا الفتنة ضرور بېشکه دوی لټوي د فتنې من قبل مخکې تر دې وقلبوا لك الامور او اے محبوب استا متعلق الٹا تدبیرونه کول دوی حتی تر دې جاء الحق چې حق راغی وظهر امر الله الله حکم ښکاره شو وهم کارهون او دوی دا نه خوښوي ومنهم من یقول او په دوی کې څه هغه دي چې عرض کوي اذن لی ما ته رخصت راکه ولا